بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجتمع مع وزن الفعل أصلا ويجتمع مع العلمية كعمر وزفر، ومع الوصف كثلاثة ومثلثة وأخرى وجماعة. دي عبارت کې مصنف اول ایوه پیدا بینوي. ولا يجتمع مع وزن الفعل اصلا ويجتمع العلمية، دا ایوه پیدا تبینوي چې عدل تحقیقی او عدل تقدیری عدل دا به د وزن فعل سره بالکل نه جمع کیږي. څه سره نه جمع کیږي؟ وزن فعل سره د سره دا جمع کېدلی نشي. ویلې ځکه چې د عدل پر مخصوص اوزان دي چې مصنف ولا یجتمعو د عبارتنا مع وزن الفعل اصلا د عبارتنا مصنف څه بیانوي؟ یوه فایده ته بیانوي. ټیک ده کنه چې عدل به د وزن فعل سره بالکل نه جمع کیږي. دا نشي کېدلی چې یوه کلمې کې عدل هم وي او وزن فعل هم وي. دا دوه سببونه خپلو کې نشي جمع کېدلی. ټیک ده کنه. وویلې ځکه چې د عدل اوزان مخصوص دي، شپږ اوزانې دي. څومره؟ شپږ. او دغه شپږو وزنونو باندې د وزن فعل وزن نشته ده، وزن فعل وزن یوم نشته ده. نو چې کله د وزن فعل او د عدل په اوزانو کې تضاد ده، څه مطلب؟ چې د وزن فعل کوم اوزان دي هغه د عدل نه دي اوزان، او چې کوم د عدل اوزان دي د وزن فعل نه دي اوزان، نو ځکه خپلو کې جمع کېدلی نشي. او د عدل اوزان کوم کوم دي؟ فعلو لکه ثلثو، مفعلو لکه مثلثو، فعلو لکه اخرو یا عمرو، او فعلی لکه امسی. ٹھیک ده کنه. او فعلو لکه سحرو. ٹھیک ده کنه. او فعالی لکه قطامی. چی شی؟ قطامی. دغه شپږ اوزان دي. څومره دي؟ شپږ. او په دغې وزنونو کې یو وزن هم داسې نشته چې هغه د وزن فعل په وزن باندې وي. څه په وزن باندې وي؟ نو دغې د وجې نه وزن فعل و عدل په خپلو کې جمع کېدلی نشي. پوه شوې پې؟ ولا یجتمع ونه جمع کېږي مع الوزن الفعل د وزن فعل سره اصلا بالکل. ٹھیک شوله که نه؟ مطلب چې او نه جمع کېږي مع وزن الفعل د وزن فعل سره اصلا بالکل د سره. ٹھیک ده که نه؟ پوه شوې؟ ویجتمع مع العلمیت او د علمیت سره دا جمع کېدلی شي. علمیت سره او د وصف سره دا جمع کېدلی شي. مطلب دا چې یوه کلمه داسې ورتلی شي کې وصف هم وي او علمیت هم وي پکې. یوه کلمه داسې وصف هم وي او عدل هم وي پکې. څه وي پکې؟ وصف او عدل، یا عدل او علمیت دواړه هم څه شي عام جمع کېدلی شي. اوس مصنف ته مثالونه بیانوي. نو د عدل تقدیري ته دوه مثالونه بیان کړي دي او د عدل تحقیقي ته څلور مثالونه بیان کړي. څومره؟ څلور. یا عدل تحقیقي مثالونه د عدل تقدیري مثالونه پیله واورئ. لکه عمر او زفر. عمر او زفر د دواړو کې عدل ده. و عدل ویلې ده پکې مو چې کله وکتلو کلام عرب کې چې عمر او زفر د غیر منصرف ویلی شو. څه ویلی شو؟ غیر منصرف ویلی شو. او چې موږ کتو یکې سبب پکې و علمیت، یکې سبب پکې و علمیت. ٹھیک ده که نه؟ او چې مو وکتله نو دا کلمه عربو غیر منصرف ویله. دا دواړې کلمې عربو څه ویلې؟ غیر منصرف ویلې. او سبب پکې یک یو ده. نو اوس که چېرې د یوه سبب د وجې نه دا غیر منصرف جوړوو نو د نحوي قاعدې خلاف ورسي. څه خلاف ورسي؟ نحوي قاعدې خلاف ورسي. ځکه چې سبب یو ده او نحویان څه وي چې دوه سببونه به وي او دا یو د قایم مقام د دوم نه ده، د یو قایم مقام د دوم نه ده. ټیک ده که نه؟ او که چېرې
و سبب د وجه نه غیر منصرف جوړو دا خو څه شوله نهي قاعدې خلاف شوله او که چیرې منصرف یې که چیرې منصرف یې نو بیا د عربو خلاف ورسي سرسي او دا هم ښه خبره نه چې عربو یو کلام کړی د هغې خلاف ته یایي ټیک ده که نه نو موږ مجبوره شو چې یو بل سبب به یې ته فرض کړو څه به کړو بل سبب به یې ته فرض کړو فرضي به واخلو نو فرضي چې کوم سبب اخیستلی شي هغې کې یو سبب موږ څه شی ده عدل ده نو عدل مو فرضي واخیستله چې دې کې څه شی ده عالمیت سره عدل ده ښه چې عدل ده نو دې عدل کې خو معدولنهو په کور وي که نه نو د عمر او د ظفر معدولنهو څه شی ده د څه شي نه عدول کړی ده ټیک ده که نه عدول دی د څه شي نه کړی ده څه نه کړی ده نو لکه چې دی د عامرون او د ظافرون نه څه کړی ده عدل کړی ده څه نه کړی ده عامرون او ظافرون نه عدل کړی ده نو دې قتل تحقیقي ده او که تقدیري ده نو موږ دې قتل تقدیري ده ویلې ځکه چې دې کې موږ څه دلیل نشته بلخه بل څه دلیل نشته چې هغې د وجې نه موږ ده دې کې عدل ومنو ټیک ده که نه داسې یوه کلمه چې هغې نه موږ چې لکه په دې قاعدې دې نه څه کړی ده عدول کړی ده ټیک ده که نه یو دې وجې نه بل څه دلیل موږ سره نشته صرف یک یو دلیل ده چې دا غیر منصرف ویلی شي بس ټیک ده پوه شو پې نه شو پوه ښه لکه عمر او ظفر څه نه شوی ده عامرون او ظافرون نه دا سپیک یو سبب ده چې د فرضي اخیستلی شي نه او مع الوصف او کله کله د وصف سم جمع کېږي څه سره وصف سم جمع کېدلی شي ده لکه ثلاثو و مثلثو څلور اخرو و جمعو څلور مثلونه دي څوره کوم کومه ثلاثو و مثلثو اخرو و جمعو ثلاثو و مثلثو دې دواړو کې عدل ده عدل دې کې ویلې ده موږ چې کله وکتلو نو عربو دغه دواړې کلمې غیر منصرف ویلې څه ویلې غیر منصرف ویلې موږ چې ښه دې کې به اوس اسباب وګورو چې سبب شته پکې که نه نو چې موږ کتلو یک یو سبب وصف پکې و څه پکې و وصف پکې و نو صرف د و سبب د وجې نه کلمه غیر منصرف نه ګرځي دوه سببونه مو ته پکار وو څوره ټیک ده که نه اوس منصرف یې نه شو ویلی ځکه چې عرب غیر منصرف یې او غیر منصرف یې نه شو ویلی ویلې ځکه چې یو سبب ده پکې نو موږ چې مړه بس یو بل سبب به مې ته څه کړو فرض به کړو ټیک ده که نه نو بل سبب مې ته فرضي څه واخیستله نو هغه وایي چې عدل به پکې فرض کړو ښه چې عدل شو نو معدولنهو چې ده شته که نه چې او معدولنهو هم شته ده څه شی ثلاثتون ثلاثتونه ویلې څه دلیل په دې شته که نه چې او یو دلیل خو دا ده چې دا غیر منصرف عرب یایي څه یایي بل دلیل او بل دلیل هم شته ده بل دلیل هم شته ده څه شی ده چې ثلاثو د مثلثو معنا څه ده دواړو ثلاثو معنا ده تین تین او د مثلثو معنا څه ده تین تینه معنی کې تعدد راغله ټیک ده که نه معنی دوه ځله وشو که نه تین معنا یو ځل شوه چې بیا یې تین وکړله نو دوه ځله شوه که نه تین تینه و د معنی تعدد دلالت کوي د لفظ په تعدد باندې چې معنا دوه ځله وشوله خو په دې دلالت کوي چې لفظ به هم دوه ځله وي که نه څه به وي لفظ به هم څه وي دوه ځله وي نو گویا که دا اصل کې و ثلاثتون ثلاثتون اصل کې څه و د ثلاثتون ثلاثتون نه عدول وکړه څه ته ثلاثو مثلثو ته ثلاثو پوه شوې که نه دې پورې خو سبق اسان ده ټیک ده د مخکې مثال ته لږ وګورئ ښه بل د اخرو څه شی دریم نمبر د عدلې تحقیقي مثال هغه څه شی ده اخرو ده اخرو جمع د اخرى مؤنث ته او اخرى جمع د اخرى مؤنث دی اخرو اسم تبذیل ده اخرو جمع د اخرى او اخرى مؤنث دی اخرو دا اسم تبذیل و اسم تبذیل استعمال په څو طریقو باندې کیږي په درو طریقو باندې کیږي ٹھیک ده کنه
په څو طریقو باندې په الف لام سره ټیک ده کنه په اضافت سره او په من سره اضافت سره مثال لکه الف لام سره لکه زید الافضل اضافت سره لکه زید افضل القوم ومن سره لکه زید افضل من امرنا ټیک ده کنه خو د اخرو استعمال په دغه درو طریقو کې وی طریقې سم نه ده شوی په دغه درو طریقو کې وی سره ما نه ده شوی ټیک ده نو پته ولګی دا چې دا د درو طریقو کې وی طریقې نه شي دا معدول ده چې لکه څرنګه اسم تبذیل استعمال په دغه درو طریقو باندې کیږي نو د مؤنث استعمال هم په دغه درو طریقو باندې کیږي کنه او د مؤنث کومه جمع وي هغه استعمال هم په هم دغه درو طریقو باندې کیږي او په دې ځکه اسم تبذیل په یوې طریقې باندې نه استعمال شوی په دغه کې په دې ځکه اسم تبذیل په یوې طریقې باندې نه استعمال نو چې کله اسم تبذیل په یوې طریقې باندې نه استعمال نو پته ولګی دا چې یا خود دا اخرو معدول ده دی الاخرنا یا اخر القومنا یا اخر منا ٹھیک ده کنه دغه درې شنو کې ونه معدول ده خو مو ته وی چې د اضافت د صورت نه خدا نشي معدول کېدلی ایسه کوم صورت نه اضافت د صورت نه دا نشي معدول کېدلی ټیک ده کنه ویلې ځکه چې کله مضاف الیه محذوف کړلی شي ټیک شوله کنه نو یې په عوض کې تنوین رسي یې په عوض کې څه رسي تنوین رسي او لکه یومئذ لکه یومئذ او په دې کې تنوین یا سرسی یا تنوین رسي او یا دا مبني بر ضم یا څه کې دا مبني بر ضم کې او یا په اضافت کې تکرار روشي یا په اضافت کې څه روشي تکرار روشي ضم مبني بر ضم لکه قبلو او بعدو څه شي قبلو او بعدو په دې کې مبني بر ضم کنه چې کله مضاف الیه محذوف وي چې کله مضاف الیه محذوف وي او یا تکرار شي لکه یا تایم عادي لکه یا تایم عادي او په دغه درو صورتونو کې صورت هم نشته په دغه درو صورتونو کې یو صورت هم نشته نو پته ولګی دا چې د اضافت د صورت خدا معدوله نه ده نو به چې نه معدول ده ٹھیک ده نو یا خو د اخر منا او یا الاخر نه شي ده معدول ده پوه شو په الله په پوه کنو